اسرائیل په ایران حمله کړې په کوم ځای کې باندې کړې ده او ډېر مهم کسان یې وژلي کم یې وژلي دي دا راسره واورئ. امریکا دا وینا کړې ده لومبۍ چې یاره د دې اټیک سره زموږ هېڅ قسمه تعلق نشته. دویمه وینا یې دا کړې ده چې ایران موږ له 20 کاله دوکه راکړله چې موږ اټمي هیڅ قسم وسله نه جوړو او اوس دیو د هغې کار پې شروع کړی دی او تقریبا په 8 ورځو کې دیو کولی شي چې اټمي قوت ځان جوړ کړي. اسرائیل په دې باندې اټیک کړی دی چې دیو اټمي وسله جوړولی شي او موږ په نښه کولی شي. په دې کې د غور میچیپ او دغه شانتې نور ډېر د پوج مشران ترې تکړه تلي خو په دې کې خاص کر یو ډېر تکړه هغه سړی ترې تللی دی کم چې د پاکستان دپاره ډاکټر عبدالقدیر خان و څنګه چې د پاکستان دپاره اټمي قوت دوی جوړ شوی هغو نه هم یو دغه شانتې اټمي ساینسدان وژل دی ډېر قیمتي اثاثه یې د منځ نه وړله. تاسو فکر کوئ چې په دې ټیم کې به ایران غلی پاتې شي که غلی پاتې نه شي او که ایران جواب کوي نو ورسره به وردېږي څوک. اسلامي ممالک خو ټول د اجلاګانو ګوډاګی دی د دې نه خو زما نه یوه نه تمه شته چې دوی وردېږي. بیا هم چې چینا د اسرائیل سره مرګستیا اخلي نو د دې شاته ایران شاته موږ ګورو چې چینا او روس خاموشه پاتې کېږي که هغو څه خپل لاس او خپې به لقوي. دا ستاسو نور راڅه خپله رایه په کمنټس کې شریکه کړئ.